الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے. د ځمکې د اسمان د پیدایش نه مخکې الله پاک پخپله سورت یاسین تلاوت الله پاک کړی دی. سورت یاسین او سورت طه فرشتو اورېدلی دی او فرشتو وی مبارکباد دی وی هغه چاله چې په چا به دا قرآن نازلیږي. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په زړونو د چا په سینو کې به دا محفوظ کیږي او یادیږي به. مبارکباد دی وی هغه چاله چې د چا په شونډو د چا په ژبه د دې تلاوت به کیږي. نو د قرآن حافظان عالمان قاریان پیدا نو هغه وخت کې فرشتو دوی ته مبارکباد ویلی دی. دا د علمونو یو جوور سمندر دی او هر زمانه کې عالمان په دې جوور سمندر کې غوټې وهي او ډیر قیمتي لال جواهر او راوباسي امت ته وړاندې کوي. تر قیامت دا سلسله به جاری وي او د قرآن عجایبات او دا قیمتي مرغلرې نه کمیږي او نه ختمیږي. قرآن شریف کې د ډیرو پیغمبرانو حالات او واقعات الله پاک بیان کړي دي. یو پاغه کې سلیمان علیہ السلام دی، پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاہ هم دی. حکومت او اقتدار الله داسې ورکړیو چې د سلیمان علیه السلام نه مخکې داسې حکومت بل چاته نه دی ورکړی شوی او وروسته به هم نه ورکیږي. په انسانانو حکومتو، په پیریانو حکومتو، په حیواناتو حکومت، په هوا باندې حکومت، په عرشي حکومت. یو تخت الله ورکړو چې په هغې تخت به کېناسته نو په هوا به روانو نو د 2 میاشتو مزل یوه ورځ کې به یې کو او دا تخت چې نو په دې باندې به 6 لکه کورسۍ پرتې وي. په هغې به عالمان ناستو او منځ کې به سلیمان علیه السلام ناستو خو د ډېرې عاجزۍ نه به یې سر ښکته کړو، پورته به یې نه کتل. یو ځل په هوا په دې تخت باندې ناست دی او روان دی. ښکته په ځمکه یو سړي چې دا تخت ولیده نو هغه ډېر تعجب نه وویل سبحان الله. هوا د دې سړي د خولې دا الفاظ واغشته او سلیمان علیه السلام ته ورسول. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ زما دا تخت فوراً د دغه سړي خوا کې په ځمکه کېږده. لږ ساعت پس تخت سلیمانی په ځمکه کېښودی شو او حکم وشو سړی یې مخامخ که. وی تا څه وې؟ نو هغه ویرېد. وی ما خو څه نه وی. وی یریږه ما څه خرابه خبره دې نه ده کړې، ډېره ښکلې خبره دې کړې ده. خو ستا د خولې نه په خپله اورېدل غواړم. تا څه وې؟ هغه وی ما چې ستا د لوی ښکلې تخت ولید ډېر عجیبه، نو ما د ډېره تعجبه وویل چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته وی زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب به ختم نشي.
من که سبحان الله اووایو نو موږ له په الله سره کوي. شب معراج کې زمونږ پیغمبر علیه السلام بیت الله د خوانه بیت المقدس ته، د بیت المقدس نه اسمانونو ته، د اسمانونو نه په بره کمې پورې چې الله غوښتل هغې پورې تللی دی. او دې شب معراج کې پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. نو ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات وشو، نو ابراهیم علیه السلام زمونږ پیغمبر علیه السلام ته ویل وستا امت ته زما سلام ووایه، او بیا امت ته دې ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده، چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله، نو دومره لویه ونه وکرلی شي چې 500 کاله د هغې په سوري باندې مزل کولی شي. نو دا د یو سبحان الله بدل شو. د سبحان الله څه مطلب دی؟ الله د هر قسمه عیبونو نه پاک دی او الله په خپله پاکۍ بیانولو باندې خوشحالیږي. قرآن شریف کې صورت یوسف کې د یوسف علیه السلام حالات واقعات ښه تفصیل سره بیان شوي دي. هغې تفصیلي حالات واقعاتو نه یو جز درته ویم. مصر او د مصر نه غیر چاپیره علاقو باندې یو عظیم قات راغی او د هغې قات انتظام یوسف علیه السلام داسې وکړه چې د قات نه مخکې ښه ډېرې غلې جمع کړې، او چې کله قات شروع شو نو د اوښ یو بار غله یو بندله به یې ورکوله. یو نوجوان راغی وی غله راکه، یوسف علیه السلام وله د اوښ یو بار غله ورکړه، هغه کور ته یوړه سنباله یې کړله، او بیا راغی وی غله راکه، بیا وله د اوښ بار غله ورکړله، چې هغه کور ته یوړه سنباله یې کنو، بیا راغی وی غله را. یوسف علیه السلام ته یې د خدای بنده د دومره عظیم قات ته ګورې نه، څو ځله د غله یوړه بیا رالی بیا غواړې. هغه ورته ته ما نه پیژنې او ته زما د حاله خبر نه، که دې وپېژندلمه او ته زما د حاله خبر شې نو غله لاسه شی دی، که د مصر حکومت در نه غواړم نو منې به نه کې را به کې. وی شابه زر راته وایه ته څوک او ستا څه حال دی؟ نوجوانو ته ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړلې او تا نه مطالبه وکړه، تا د هغې خبره ونه منله او آخر کې دې منډه کړه او تښتېدې. هرې دروازې له به ورتلې، دروازه کلاوېده، ته به بار وتې. اوومې دروازې ته چې نږدې شولې نو زلیخې ستا لمن ته لاس کړې او ستا لمن یې کلکه ونیوه، خو چې تا چک کړې نو کمیس اوشلې د لمن د هغې لاس کې پاتې شوه. اوومه دروازه کلو شوه، ته بار ووتې، بار عزیز مصر او د هغه ملګري وو. تا خاموشي وکړه څه دې ونه وې، خو دغلته د ښځې په تا الزام ولګو. نو دغې ځای کې ستا پاکي چا بیان کړې وه؟ یوسف علیه السلام ورته وی د مور په غیږ کې یو ماشوم په عجیبه انداز کې زما پاکي هغه بیان کړې وه. ماشوم وی چې د یوسف علیه السلام کمیس وګوره، که مخکې لمن شلیدلی وي نو ده په دې ښځې حمله کوله او هغې ته ځان بچ کو، نو دا ښځه پاکه ده، صادقه ده. او که رسته لمن شلیدلی نو د ښځې پې حملې کولې او خپله مطالبه یې کوله او ده ترې نه ځان بچ کو، نو دی په حقه د دې رښتینې دی، دی پاک دی. هر چا چې زما کمیس وکته رسته لمن شلیدلی نو خلکو وی یوسف علیه السلام پاک دی. نو د ماشوم زما پاکی بیان کړې وه. نوجوان ورته هغه ماشوم زه یم اوس زلمی شوی، مخکې دې ولاړ یم، غله غواړم نه به راکې؟ وی ولې نه؟ زر ورپاسې د خپل زړه پورې جفت ونیوه، ډېر مینه محبت یې ورسره وکړه او ډېر قیمتي څیزونه هغه والا انعام کې ورکړل، غلې هم ورکړلې او خپلو خادمانو سره مخامخ که. وی دا نوجوان چې هر کله راشي او د هر قسم حاجت او حاجت به پوره کوي او ما سره به آخر کې ملاقات کوي، علی به رخصتوي. ډېر اعزاز اکرام سره نوجوان رخصت که
اوس جبرائیل علیہ السلام راغوی الله سلام وی پس د سلام فرمای ته د نوجوان نه ډېر خوشحاله شوې ډېرې نامونه دې ورکړل ویل او وی د په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې ده ته څونه خوشحالېږې او څونه انعامونه ورکې کم بنده چې همیشه زما پاکي بیانوي زه به د هغه نه څونه خوشحالېږم څونه انعامونه به ورکوم نو دا قرآن شریف د اول نه تر اخره پورې دی کې د الله لویي او د الله پاکي بیان شوې ده مولوي صاحب ترجمه او تفسیر کو تاسو اوریدل په شریکه تاسو ټولو د الله پاکي بیان کړی د الله دې په خپل دربار کې قبوله کړي د اخیری صورتونو شان نزول مفسرین په یو ځای ذکر کوي زمونږ پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې پیدا شو د عمر ابتدائی سلویخ کالا پر امن طریقې سره تیر شو هر چا د پیغمبر علیه السلام خو قدر عزت کو صادق او امین به وتوي خپل امانتونه به وسره کې خودل او چې کله پیغمبري ملو شو او د قوم ته وی د یو الله عبادت کوي نو دا ټول قوم مخالف شو او هر قسمه سختی او تکلیفونه پیغمبر علیه السلام ته به رسول تر دې چې په آخر کې د پیغمبر علیه السلام د وجلو منصوبه جوړه کړله مکه مکرمه کې یو ځای د دارالندوه ورته وایي دا یو کونسل هال دی د مکې مکرمې اهم مسئلې به دغه ځای کې حل کېدې د عربو مشران په دغه ځای کې راجمع شو دارالندوه کې یو میټنګ د پیغمبر علیه السلام خلاف کوي ابلیس خبر شو راغی وی دی میټنګ کې د سره زه شاملېږم زه به هم څه تجویز او سرای در کوم د شیطان په خپله دی میټنګ کې یو ځای شو د عرب قبایلو مشران یو کس به پاسېده او خپل تجویز به پیش کو چې داسې به ورسره وکړو داسې به وکړو شیطان به وی نه دا تجویز ما ته منظور نه دی په دې نه کامیابېږې نو د ټولو تجویزونه رد شو ابو جهل اخر کې پاسې وی زما تجویز ووری وی زه ویم چې د عرب قبایلو نه یو نوجوان توره په لاس بوالو د شپې به د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره ودرېږو او د سحر منزله چې پیغمبر علیه السلام د کوره راوځي بې شمیره بې واره ګزارونه به پې وکړو مړه به شي خلاص به شو تی او قام قبیله که څه مطالبه کوي نو ښه ډېره چنده به وکړو نو خونبها به ورله ورکړو شتر عمره به ت خلاص او قبیله بنو هاشم به رستو ږدي په چا لاسه دا تجویز ابو جهل پیش کو شیطان راغی او ابو جهل یې په شا وټپو شاباسي یې ورکه ای زما زویه زلمې ځوانې خو دماغ لرې ته زوړه توره ما لره هم راکه چې کړم زړه ور باندې سوړه او په دې تجویز به هم نن عمل کوو سبا ته به نه پرېږدو بس غیر چاپیره اطلاعات وشو زلمي ځوانان توره په لاس راجمع شو بېګاله د پیغمبر علیه السلام د کوره چاپیره به حملې دپاره ودرېږي او دغه وخت کې الله حکم راولېږه محبوبه نن به د دې ځای نه هجرت وکړي لاړ شي اجازت دی پیغمبر علیه السلام د کوره چې راوته څه خاوره شګه هغه یې دم کړله په دواړو لاسو کې راواغېشته او بار چې دا زلمي ځوانان توره په لاس دي دوی له یو له په سر به خاوره اچوله او روانو دا ابلیس چې دی نو دله چېته خوب نه ورته خو په دغه شپه داسې و د خرار یې خطه دله یې په سر خاوره واچوله ولاړه نو کافران په دې خپله منصوبه کې الله ناکام کړل او پیغمبر علیه السلام صحیح سالم مدینې منورې ته ورسېده هلته یې په قلار نه پرېښوده جنګونه یې کول مختلف غزوات کېدل په هغې کې هم الله حفاظت کړی د پیغمبر علیه السلام بچ شو نو بیا د چیلې په غوښه کې زهر ګډ کړل او هغه پیغمبر علیه السلام ته ورکړل خو د هغې نه هم الله بچ که غټ یهودیان دی یو ورکوټ یهودی منافق دا به پیغمبر علیه السلام سره کېناسته پاسېده
هغه ته وې د ده نه به هم څنګه خلاص کړې او ته لوریانې مې جادوګرې دي او داسې جادو به پې وکړم چې لږ وخت کې به یې دله ختم کوي تا دې پې وکړه. نو هغه لبید ابن عاصم منافق یهودي هغه او د هغه لوریانو په پیغمبر علیه السلام باندې جادو که 3 روپۍ شکرانه ول ورکړې وه. بیا د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک او د ګومنځې غاښې هغې غشتي د هغې سره هغه د جادو عمل کړی دی. د جادو په دې عمل باندې پیغمبر علیه السلام باندې دا اثر وشو چې د دنیا یو کار به یې کړو خیال کې به راتله چې نه مې دی کړی، یو کار به نو کړی خیال کې به راتله چې کړی مې دی. نو د دنیا په کارونو کې د پیغمبر علیه السلام نه هیره شروع شوله، او د دین په کار کې جادو په پیغمبر علیه السلام باندې ذره اثر هم نه دی کړی. دین محفوظ، د دنیا کارونو کې هیرېدل به راتلل. 6 میاشتې دا تکلیف پیغمبر علیه السلام ته و. عایشه بی بی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې زما بیماری او د هغې علاج ما ته الله وښو. وې څنګه؟ پیغمبر علیه السلام اودو او 2 فرشتې د انسان په شکل کې راغللې، یو فرشته سر ته بل خپو ته، دا یوه دی بلې ته وایي په ده څه چل دی؟ وایي په ده جادو شوی دی. دا پې چا کړی دی؟ لبید ابن عاصم منافق یهودي کړی دی، د هغه لوریانو کړی دی. وی دی په څه کې کړی دی؟ وایي دا د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک یې اخیستي دي، د ګومنځې غاښې دي، د قجورې بور دی ورسره، د ویښتو مبارکو ته غوټې ورکړي دي، په هغې کې ستنې اچولې دي. وی دی کوم ځای ایښی دی؟ دا په بیر زروان کې د ګټې لاندې ایښي دي. بیر زروان څه شی دی؟ مسجد نبوي نه بهر اوس د بسونو اډه ده او په دغه ځای پخوا د قجورو یو باغ و، په دغه باغ کې کوې دی، هغې کوې ته بیر زروان وی. نو په دغه کوې کې د جادو د عمل ایښی دی. خوب کې هغه ځای هم وښولی شو. پیغمبر علیه السلام بیدار شو، صحابه کرام ورسره شو، هغې کوې ته ورسېدل. یو صحابي کوې ته کوشو، د کوې د ویښه د جادو عمل یې را وویسته. د جادو په دې عمل د دې کوې اوبه د نکریزو په شان سرې شوې وې او 6 میاشتې دا ویښته مبارک اوبو کې پراته و، پاشته شوي دي. اوس که دا غوټه سپړې ویښته مبارک به شوکېږي او شوکېدو سره پیغمبر علیه السلام ته به تکلیف زیاتېږي. نو جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه، دا دواړه صورتونه اول جبرائیل علیه السلام ولوستل، بیا پیغمبر علیه السلام ولوستل. په دې کې آیاتونه 11 دي او د جادو عمل کې غوټې هم 11 دي. یو آیات سره غوټه په خپله پرانستې شوله. پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی و، اوس یې پرانسته. عایشه بی بی فرمایي چې دا سړی د صحابه کرامو ته ښه نه وی نه، زه الله جوړ کړلم او زه له چا نه بدل او انتقام نه علمه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو، وی اجازت وکړه د منافق نه دا سر ووامه، هغه ته مې وی نه، زه الله جوړ کړلم او زه له چا نه بدل او انتقام نه علمه. دا منافق دونه بے حیا چې د دې نه پس به راغی مخامخ نږدې پیغمبر علیه السلام ته به کېناسته، خو پیغمبر علیه السلام چېرته ګیله نه ده کړې چې ظالمه 6 میاشتې دې هسې وکړولمه، نه یې ورته تندې تریو کړی دی. د لومبني صورت کې د دنیا د مصیبتونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز، او په دویم صورت کې د آخرت د مصیبتونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز دی. پیغمبر علیه السلام به دا دواړه صورتونه لوستل، په ځان به دم اچو او په خپلو نوسو باندې به هم دم اچو. او آخری مرض الوفات کې پیغمبر علیه السلام
بیمارو د عائشې بی بیرور عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی الله تعالی عنهما تپوس لراغلو مسواک وسرو پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ډېر کتل عائشه بیبي مزاج شناس ده په مزاج پوهېږي مسواک ته ګوري مسواک ته د زړه کېږي ویل او ضرور نه مسواک واغشت عائشې بیبي او په خپلو غاښونو کې دا برش ولا پوس که او پیغمبر علیه السلام ته یې ورکه پیغمبر علیه السلام مسواک استعمال که او د استعمال نه پس عائشې بیبي ته یې ورکه هغې زر په خپلو غاښونو کې ونیوه او زور یې ورکه دې کې د پیغمبر علیه السلام لاړې مبارکې شاملې شي هغې اوچوپلې تیرې کړلې او مسواک یې برکت دپاره استعمال که دې ته وي تبرک بآثار الصالحین د نیکانو خلکو استعمال شوي څیزونه برکت دپاره استعمالول قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الفلق پر رب د سبا د فلق خپل معنا سیریواله د شپې په دنیا د تورې تیارې تور صادر ویل دی د سحر په وخت کې دغه صادر سیری شي او سپین رڼا ته نه په مزه مزه راپورته شي تر دې چې ټول عالم روښانه شي نو د فلق خپله معنا سیریواله دا د تخم دانه د قجورې اډوکې ځمکه کې زمیندار خښ کې اوبه ورته وکړي څه وخت پس دی کې داسې پاړسوب غوندې راشي نو دا د تخم دانه اوچوي یو جرړه لاندې لاړه شي یو تیغه ته بهر راوځي او دغسې د قجورې دا اډوکې د دې په شا یوه نقطه ده د هغې ځای نه یو جرړه لاندې لاړه شي یو تیغه بهر راوځي فالق الحب والنوا الله سیرونکې د تخم د دانې او د قجورې د اډوکې دی او فالق الاصباح د سبا سیرونکې هم الله قل اعوذ برب الفلق او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الفلق پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي دي یعنی د تمام مخلوق د شرونو نه د الله په ذات پناہ نسم عموم طرف ته اشاره وشوله اوس ورپسې خاص شرونه ذکر کیږي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د شپې نه اذا وقب چې کله دا شپه توره شي ماښام نه شر شروع شي او چې څونه تیاره زیاتېږي نو شر زیاتېږي نو د ماښام حدیث مبارک کې راځي خپل ماشومان لارې کوڅې ته مه پرېږدئ شیطان خپل بچي لارو کوڅو ته راخوشي کړي دي نو ستاسو بچو ته به تکلیف ورسوي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د شپې نه اذا وقب چې کله دا توره شي نو د ماښام نه شر شروع شو نو چې څونه تیاره زیاتېږي نو دا مضر ځناور د ضرر رسولو دپاره راوځي غل ډاکو د غلا ډاکې دپاره قاتل د قتل دپاره او جادوګر د جادو دپاره راوځي ومن شر النفاثات فی العقد پناه نسم پر رب د سبا د شر د پوکو وهونکو نه فی العقد په غوټو کې نفاثات دا صفت دی او موصوف د دې دلته ذکر نه دی علماء فرمائی ومن شر نساء النفاثات پناه نسم پر رب د سبا د شر د زنانو نه هغه زنانا النفاثات چې هغوی پوکي وهونکي دي فی العقد په غوټو کې یا ومن شر نفوس النفاثات پناه نسم پر رب د سبا د شر د هغې نفسونو نه نو نه د نفوس کې نارینه زنانه دواړه شامل دي سړي دی او که ښځه وي نفس هغې پوکي ته وایي چې د خولې نه ورسره لاړې ځي نو جادوګر چې جادو کوي نو د جادو الفاظ وایي او ویښته یا تار له غوټه ورکوي او پوکي چې وایي نو د پوکي سره د خولې نه لاړې ځي او نفخ هغې پوکي ته وایي چې لاړې ورسره د خولې نه نه ځي او د جادو اکثر اقسام کفر دی یعنی جادو د مسلمانانو کار نه دی دا د کافرو کار دی
او سړی بم جادو کوي خو د سړو په نسبت دا ښځې ډېر جادو کوي دا ځکه چې زنانه کمزورې وي که چا ورته څه تکلیف ورسو نو دوی بدل اغوښتې نه شي نو یوه بلې ته وي د فلانو را سره داسې زیاتې وکړه او ته فلاني ځای کې یو هندو دی فلاني ځای کې یو سیک دی یو عیسائی دی او ډېر ښه کوډګر او جادوګر دی داسې کوډ جادو به پې دله وکړم لږ وخت کې به یې دله سټ وټ کړمه نو بس دا ډلې ډلې زنانه د جادوګرو ورځي زمونږ د شریعت یو مسله ده چې مسلمانه زنانه د کافر زنانه نه ستر وکړي نو چې یو مسلمانه زنانه کافر سړي لځي هندو او سیک او عیسائی لځي او په هغه کوډې جادو کوي نو دا خو ډېره د بې حیایۍ او د بې غیرتۍ خبره ده نو د کافرو له نه د نارینه ځي او نه د ورله زنانه ځي او دې وخت کې پیریان او خاپیریان هم خبرې کوي نو د هغې نه به هم ځان ساتې ورځمه دروغ وایي چل ول کوي چې دا څوک درته وایي په تا چا څه کړي نو دا عمده کړي دي بل چا نه دي کړي یو جومات کې یو امام و ناغه وایي زه جومات کې ناست وم یو سړی راغی او سبیل سره ځمکې وکنولو او سې پکې کېښود زه یې لیدلی نه یم خو ما ولیده سړی لاړو لږ ساعت پس وایي زما مقتدیان ورسره رالل او دی ورته وایي چې دا ځای وکنه او دا ځای وکنه دا ځای چې کوم ځای داسې شیخ و هغه ځای که دا چې ویې کنه پکې تعویضونه راووتل ما درته نه وی چې خاپیري وایي چې جومات کې سبیل سره یې ښخ کړي دي امام وایي زه پرې رالم ما ورته چې دا خو تا په خپله اوس ښخ کړل تا نه یم لیدلی ما خو لیدې چې تا دا کار وکړه وی مقتدیانو ته مې ډېرې خبرې وکړي چې په ده یقین کوې دا خو دروغجن د ده در باندې کړي دي نو ګوره چې څوک درته وایي په تا چا څه کړي دي نو عمده کړي دي بل چا نه دي کړي زه ورکوټ وم نو زمونږ په کور کې د ټوپک لیسن روک شوی او یو زنانه و خلکو یې په دې خاپیري راځي او دا الوی نو هغه زنانه راله زمونږ کور ته نو په ځان یې خاپیري راوستله بیا وی چې موږ ستاسو کور ولټو پکې لیسن نشته او جومات کې مو کته نشته دی تاسو بل لیسن جوړ کې نو موږ خو بیا بل لیسن جوړ که او زموږ د نیکه د زمانې یو لویه کوټه و هغې کې توڼی و د توڼی د پاسه پچی کې پڼسي پراتو چرګه ختلی و پړکونه یې وال هغه پڼسي راوغورځوله لیسن هلته پروت و ستا د خاپیرو نه خو زموږ چرګه تکړه ده نو چې دا چا د باندې څه کړي دا هم دوی در باندې کوي ښه دوی دروغ وایي اوس په خاپیرو باندې اپریشن هم شروع دی ځای په ځای اپریشنونه هم کوي یو خاپیرو والا ما ته مې اپریشن مې دله وکړه تریخې کې کاڼی دی بل خاپیرو والا خبر شو هغه سوال جواب وکړه چې دا اپریشن کې کامیاب نه دی کړی او ستا د تریخې کاڼی و موږ په خاپیرو راوباسو او ګرده کې هم ورسره کاڼی دی د لرې نه اطلاع راکړه ما ورته ریډار دی خراب دی زما ګرده کې کاڼي نشته دی نو دا دروغ وایي ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد پناه نیسم په رب د سبا د شر د حسدګر نه اذا حسد چې کله دی حسد وکړي حسد څه ته وایي یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وایي دا نعمت د ده نه واخله تمنا کول د زوال د نعمت د غیر دې ته حسد وایي او حسد یو خطرناکه ګناه ده نیکی داسې ختمی لکه خشاک چې اور کې واچې او ایره شي دقسې نیکي برباد لومړنی حسد ابلیس کړو الله آدم علیه السلام ته ډېر لوی قدر عزت ورکه نو دوی دا مقام د ده له ولې ورکه حسد یې وکړه د حسد په وجه الله د خپل دربار نه وشړه او دویم حسد قابیل د خپل رور حابیل سره کړی دی او د حسد د وجې نه رور وجلی دی تر قیامته چې څونه قتلونه کېږي نو د قابیل پکې حصه ده د حسد سره نږدې یو بل ټکی دی غیبته
د هغې مطلب دا دی چې یو بنده له الله یو نعمت ورکړی دی نو بل بنده وي دا دې د ده نصیب شي او دقسې نعمت مال هم را نو دې ته غبطه وایي اردو کې ورته رشک وایي پښتو کې ورته پسخېدل وایي نو ډېرو خلکو ته الله ډېر نعمتونه ورکوي ته به چا ته پسخېږې یو ته مه پسخېږه حدیث مبارک کې 2 کسان راغلي دي چې هغې ته وپسخېږه یو هغه انسان چې الله والا د قرآن علم ورکړی دی او د شپه ورځ د قرآن په خدمت کې لګیا دی ده ته وپسخېږه چې دا نعمت دی د ده نصیب شي خو داسې توفیق ما لره چې زم د قرآن خدمت وکړم او دویم هغه انسان چې الله والا مال ورکړی دی او دی د الله په نوم باندې د شپې او د ورځې مال لګی نو ده ته وپسخېږه چې دا نعمت دی د ده نصیب شي او داسې نعمت ما لره زړه ورسره را چې زم ستا په نوم لګول وکړمه دې ته غبطه وایي اردو کې رشک پښتو کې پسخېدل اخري صورت کې د آخرت د مصیبتونو نه د بچ کېدلو تعلیم او تعویز قل اعوذ برب الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پناہ نسم برب الناس پر رب د خلقو رب مانا مالک د خلقو پرورش کون کے تربیت کون کے د خلقو مالک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس او معبود د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچون کې الخناس او پشا تختیدون کې دې کې برب الناس د الله یو صفت ذکر شو چې ملک الناس دویم صفت ذکر شو چې بادشاہ او الہ الناس معبود نو دا درې واړه صفتونه دي او هر یو صفت تقاضا د حفاظت کوي نو هر مالک د خپل مملوک حفاظت کوي ملک الناس بادشاہ چې په صحیح معنو کې بادشاہ وي د وطن د ځمکې او د وطن د خلکو حفاظت کوي او الہ الناس معبود د خلکو نو معبود د خپل عابد او د خپل بنده حفاظت کوي نو چې کوم انسان د شیطان پنجو کې نښتی دی او نو دی په الله باندې پناه ونیسي نو هم مالک دی هم بادشاہ دی هم الہ دی نو ښه حفاظت به ولو کی من شر الوسواس دا وسواس د مبالغه صيغه ده مبالغه معنا کې ډیرواله دې کې په معنا د موسوس دی او الخناس پشا تختیدون کې چې کله یو انسان د الله د ذکر نه غافل وي نو دا شیطان لکه د ماشي په دې زړه د پاسه ناست دی خړته مې دننه کړی دی وسوسې ور اچوي او چې کله دا غافل انسان د الله ذکر شروع کړي الله 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 نو دا ماشي د خپل خړتم په چکر وباسي دا شیطان او شاکي او منډه کی نو چې وختي وسوسې اچولې نو وسواسو اوس چې منډه کړه نو اوس خناسو الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسې اچي فی صدور الناس په زړونو د خلکو کې صدور د صدر جمع معنی سینه مراد ته نزله دی چې په سینه کې دی من الجنت والناس شیطان 2 قسمه دی یو د جناتو د پیریانو د ډلې نه دی هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه وکړي کان من الجن ففسقا د جناتو د ډلې نه دی ففسقا نافرمانی وکړله نو فاسق شو او دویم قسم شیطان د انسانانو د ډلې نه دی نو کم انسان چې د الله خلاف خبرې کوي د یو پیغمبر یا د ټولو پیغمبرانو خلاف خبرې کوي د عالمانو خلاف خبرې کوي نو ظاهری شکل خو د انسان دی او دننه دی شیطان دی دته وی انسی شیطان انسان نما شیطان دا شر زیات دی په دا الله دا قرآن خلاص کړی دی هغه شیطان چې آدم علیه السلام ته سجده نه ده کړې
هغه د دې پیریانو پلار دی ابوالجان د پیریانو پلار آدم علیه السلام ته وی ابوالبشر د انسانانو پلار او دا شیطان د ته وی ابوالجان د پیریانو پلار نو دغه غټ شیطان د مختلفو علاقو ته په دوره ځي او د هغې علاقې خپل بچي ټول ځان ته راجمع کي او تپوس پوښتنه ترې کوي چې بچو څه رکاوټ شته چې څه نوې چل درته وښیمه نو غټ شیطان د پښتنو علاقې ته په دوره راغلی نو بچي ورته ټول راجمع شو نو دی ورته چې بچو څه رکاوټ شته چې نوې چل درته وښیمه نو دا بچي ورته بابا دا پښتون موږ دوزخ ته بوځو خو دی دوزخ ته نه ځي را سره یعنی منگ پہ دا گناہ کار کو خدا پختون دا گناہ کار نہ کئی پختون پا دنیا کے ایک نمبر با ادب مسلمان دے پا دنیا کے ډیر خلق مسلمانان دی خدا پختانه ډیر با ادب دی دے حرم شریف تا دا ټول دنیا دا مسلمانان راضی حج و عمره لا او کم او قتل نه د قرآن شریف تلاوت به کوي او دی خو تکبیر شروع شو قرآن یې په ځمکه کېښود او دی ودرېد او نیت یې وتړه په ځمکه یې کېږدي خو پښتون دا کار نه کوي په دې اخري چت کې یو پښتونو قرآن شریف ورسره او دی کې قامت شروع شو نو هغه ګیر چاپېره کته چې خدای دا قرآن کم ځای کېږدم په ځمکه خو یې نه شم کېښوی نو بل څه نو په بنیری اوچت کېښوده نو چې مونځ شو نو یو مشر سړی راغی او ښې خبرې ورته وکړې تا په دې بنیره دا قرآن ولې کېښوده او ته بابا بل ځای وونه څه شی داسې د ادب د کېښودو نو مجبوراً مې په دې ځای کېښود هغه ورته دلته به دې نه کېښوده نو آخر کې هغه ورته خلک یې په ځمکه ږدي نو ما خو په بنیره کېښود وی خلک پښتانه نه دي ته پښتون یې پښتون با ادب وي نو پښتون با ادب ځکه دی چې دی د عالمانو سره مینه محبت کوي او د عالمانو خبره په مینه اوري عمل پې کوي نو دی په دنیا کې ایک نمبر با ادب مسلمان دی نو شیطان بچی وی موږ پښتون دوزخ ته بوځو نه ځي را سره نو په ډېره خواره په یو پښتون د ګناه کار وکړو نو چې د ګناه کار وشي نو په دې پښتون یو هیبت او لړزان راشي او په منډه جومات ته لاړ شي او مولوی صاحب پلانې د ګناه کار رانو شو او توبه به څنګه وباسم او کفاره به سي او روژه به نیسم او که خیرات به کومه وارخطا دی مولوی صاحب ورته وایي وارخطا کېږم حوصله وکړه په صدق توبه وباسه الله به دې معاف کړي مولوی صاحب چل نه راځي ته وایه زه به درپسې ویم نو وارخطا دومره دی چې اوس د توبې الفاظ هم پخپله نشي ویلی نو مولوی صاحب عربی کې م الفاظ وی بیا پښتو کې مو دیم ورپسې دا دوهراو کی نو دا واړه شیطانان وی بابا پښتون خو مخکې داسې خړ پړ مسلمان و دی مولوی صاحب خو پرې اګمال ومږه خو یې راته نوی چمکدار که پښتون دوزخ ته نه ځي نو غټ شیطان ورته وی بچو دا پښتانه ډېر سخت مزاجه خلک دي د دوی مخکې د الله خلاف د پیغمبر خلاف د قرآن خلاف خبره ونه کې دا دومره سخت مزاجه دي سپیرکی به دي کې روغ به دې خولې ته دي تیر کی بچ به تې نشي البته یو نوی چل درته ښیمه بې باده غریږه لاره کوسه اجره جماعت اټی بازار ګورمه خو چې دوه څلور کسه وي نو فلاني دی خو راشه که نه فلاني استاد چې تا به ورته بزرګ وي هغه خو فلاني د ګناه کار کړی دی فلاني استاد هغه فلانی ګناه کړی ده دا ټول مولیان خراب دي د وجلو دي او طالب خو چې ته جماعت کې پرې نه دی دا دهشتګر دی او دا خراب دی نو زه په ځای دا خبرې کوه نو دا ټول خلک به د مولا نه نفرت شروع کی نو بیا به ته یو پښتون دوزخ ته بوځئ یو لوی جلوس به دوزخ ته رواني او یو هم دا جرأت نشي کولی چې جومات ته ورشي استاد څه به کوم ځکه استاد پسې خو ټوله ورځ بدېره دی وایي په کومو سترګو به ورځي نو لوی جلوسونه به دوزخ ته رواني هر وخت به دا دوزخ ډک په ډکي د پښتنو نه
دا غټ شیطان وړو شیطانانو ته چل اخو او نن ټوله دنیا کې کافر قوتونه هم په دې مشن لګیا دي چې مولیان خراب دي او دهشتګرد دي. مولا چاته ویلي چې غلا کوه، ډاکه کوه، شوکه کوه، جواري کوه، زنا کوه، یو مولا هم چاته نه دی ویلی. نه د جمعې تقریر کې، نه په اختر کې، نه مقبره کې، نه بل مجلس کې چې دا خراب کارونه دا کم خلک وایي ملا دهشتګرد، دا خو هغوی کوي، موږ خو یې نه کوو. مولیان طالبان خو دا کار نه کوي. نو شیطان وړو شیطانانو ته چلو خو چې د ملا خلاف خبرې شروع کې. دا کارګزاري چې بیانېده چې تا علامه اقبال به اورېدلې وه، نو هغه په اشعارو کې ویله، وی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج دا دے پختنوں دا دینی غیرت علاج دا دے ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو. دا ملا دا دوی دمن زا اوباسا بدنامے کا. ملا صاحب څه چل کړی دی؟ د پښتنو په رګ رګ کې د الله او د رسول عشق او محبت اچولی دی. اوس که یو ملا صاحب ووی چې راځئ جهاد کوو، نو دا پښتون پوهېږي چې مرګ له مې بوځي، خو بیا هم دی د ملا صاحب په آواز باندې لبیک وی. مورچه کې به زخمی پروت نه دارو درمل رسیږي او نه خوراک څښاک ورته وررسیږي، نو په دې پوهېږي چې مرګ له مې بوځي او بیا هم ورځي. نو پښتون د مرګ نه یریږي نه، وایي سر په تلي کې د اجل میدان لزمه مرګیه مه راځه درځمه. نو ملا صاحب د پښتنو په رګ رګ کې د الله رسول عشق او محبت اچولی دی. افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج د پختنوں د دینی غیرت علاج دا دے ملا کو ان کی کوئے دمن سے نکال دو. دا ملا دمن زوبا سا بدنام کا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی، کہ دا پا لگت اندادت دو دا مرگ نہ یریگی نا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. اگا روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگا عشق او محبت دا دوی دا زلنو باسا. نو علماء طلباء دا اولیاء الله دی، دوی په خپل د الله عشق او محبت په دوی کشتا او د دین علم هم پکشتا او د قوم ته هم دا رهنمایي کوي چې د الله رسول عشق پکې په دې قوم کې مراشي. الله پاک دې د مولوی صاحب دا اخلاص او د طالبانو دا اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي او د دې دا فیض او دا برکت د الله غیر چا پیر ټول علاقې ته ورسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.